په ګلی ګلی کې سکول سو، په کلی کلی کې سکول سو، لیکن تعلیم عام سو، ډګري یافته خلک هغه زیات سو. تعلیم یافته خلک، شعور یافته خلک، تهذیب یافته خلک هغه څه دي، هغه کم. لیکن چې زموږ خپل دایره کار دی د بي اس امتحانات دي، په دې کې زموږ پوره اختیار شته. نو موږ د 2 کال ډیګري پروګرام چلولې، په دې کې موږ سره طالب علم نقل، تصور او سوچ نشي کولای. مطلب که ته د پاکستان شو یونیورسيټیانو لورسي، که د پاکستان شو تعلیمي ادارو لورسي، هلته نقل رجحان هغه نشته، هغه کاپي کلچر څه کړی دي، خاتمه یې کړی ده. زموږ معاشره کې کاپي کلچر څه دی، هغه عام دی. په تعلیم کې بنیادي خرابې نشته. تعلیم موږ هغه د ملازمت نوکري سره هغه څه کوي، وتړي ټیچ مې کوي، ومې تړي. دا زموږ په والدین کې دا احساس به کله پیدا کیږي چې دوی پر خپل بچیانو باندې چک بیلانس وساتي. ډېر پیرنټس هغه په بچیان نقل کوي، هغه بچي بیا ډېر په مخ نشي ولاړ، هغه زیاده سي د یو سکول ټیچر، هغه څه برتي سي، زیاده سي د یو کلرک برتي سي، کانسټیبل شي برتي سي. و دا هغه مشرک سمستر پروفیسوران ستغه بچي ته نقل مکو تمرینات وکړه، تخواري وکړه، دغه بچیان به ډېر زي هغه سي ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم په ګورنمنت ډیګري کالج پښین کې ناست یو. زموږ سره ناست دا ټیم زما استاد حافظ مورین کبلا صاحب، د چې کوم دی په ډیګري کالج پښین کې چې کوم دی اسسټنټ پروفیسور اسلامیات دی او بي اس کنټرولر ایگزامینیشن دی. نو د موږ د نقل متعلق سوالات کو. حافظ صاحب یو جهان مننه. اول سوال زما دا دی چې څه وسله ده زموږ سټوډنټس نقل ولې کوي؟ د نقل کمزوري چې کوم ده هغه د ټیچر د خاصه ده، یا سټوډنټ سبق نه وایي، یا د والدین د طرف څخه کمزوري ده چې دا اکشنۍ و نقل ته مجبور دی. اخر څه وجه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استمر کور ودانې وایو چې پښتنګه معاشره کې تعلیم عام سو، لیکن تعلیم چې کوم اثرات دي هغه ښکاره کیږي نه. دا هغه بنیادی نقطې ته فکر وکړي، سوچ دی وکړي. استمر کور ودانې وایو نو بنیادی وجه سبب دا دی چې الحمدلله د تعلیم په حواله سره یو انفراسترکچر په پښین کې هغه څه دی موجود دی، کالجونه موجود دي، سکولونه موجود دي، په پرایویټ سیکټر کې ښه تعلیمي ادارې هغه څه دي موجود دي. نو دا آګاهي نشته، په سټوډنټ کې د آګاهي نشته، په پیرنټس کې د آګاهي نشته چې د نقل نقصانات هغه کم دي. په مستقبل کې د مستقبل د طالب علم پر ژوند باندې د په کیریر کې نقل د کومو نقصاناتو سبب جوړیږي، د دې سره د معاشرې د ټولنې آګاهي هغه نشته. نو بنیادي سبب دا دی. په دا معاشره کې ډېر ښه استادان شته، هغه بچیانو ته، ماشومانو ته، زموږ د مستقبل اونهار طالب علمانو ته ښه تعلیم ورکوي، ښه تعلیمي ادارې شته، لیکن د نقل خرابي هغه څه ده موجوده ده. د نقل چې کومه برایي ده دا زموږ طالب علمانو په ذهنو کې د اساتذه کرام پر دې باندې کار کړی دی، نه سماجي کارکنانو پر دې باندې کار کړی دی چې دا نقل زما په نظر باندې درې داسې بنیادي شیان شته چې هغه د معاشرې چې کوم ځوانان دي، زموږ نسل نو دی، هغه د تباهي د هلاکت سبب ذریعه جوړیږي. هغه درې سره شیان متعلق، هغه درې سره شیان په دا معاشره کې وجود لري. د هغو درو سرو شیانو د تباکن اثرات سره زموږ پیرنټس او زموږ معاشره هغه خبره نه ده. مثلا که د ځوانانو جسماني زیا د نقصان سبب جوړیږي، نو هغه منشیات دي. نو د منشیات خرید فروخت په دا معاشره کې عام دی، وجود لري. دې په ذریعه باندې د ځوانانو جسماني وجود چې دی هغه فنا کیږي، تباه کیږي. دغه رنګه د ځوانانو ذهني صلاحیتو لپاره تر ګردو نقصان دي چې دی هغه کاپي کلچر دی، نقل دی. نو نقل ستا په نظام امتحاناتو کې پوره وجود لري، سرایت یې کړی دي. او دغه رنګه دریم سوشل میډیا د دې خپل اخلاقیات دي، لکه دا څومره یو مثبت شی دی، پازیټیو شی دی، د دنیا سره تا په رابطه کې جوړوي، د معلوماتو د علم څه ده یو ذریعه ده. لیکن دغه شی که پر کم عمر ماشومان ته د دې د مضر اثرات سره د آګاهي بغیره موږ ماشومان ته په لاس ورکړو، نو دا د دوی د بربادۍ ذریعه جوړیږي. نو بنیادي سبب دا دی. او بل خبره دا ده چې تعلیم عام سو، لیکن معیاري تعلیم چې دی هغه تر اوسه پورې دغه ضرورت په دا معاشره کې شته. د موږ سکولونه ډېر کو، په ګلی ګلی کې سکول سو، په کلی کلی کې سکول سو، لیکن تعلیم عام سو، ډګري یافته خلک هغه زیات سو. تعلیم یافته خلک، شعور یافته خلک، تهذیب یافته خلک هغه څه دي، هغه کم دي. د کار خلک نشته. دا نسول د کار خلک نشته. د تعلیم بنیادي سبب دا دی چې هغه ته تهذیب یافته، تعلیم یافته، باکرداره انسانان د تاسو کې مهیا کی. موږ په نظام تعلیم کې داسې نقص شته چې دغه د وجي باکرداره، تهذیب یافته افراد چې دی هغه د تعلیم د دونه عمومه باوجود معاشري ته نه مهیا کیږي. نو په هغه اسباب محرکاتو کې هغه بنیادي سبب د نقل هم دی. مګر سمنه زما بنیادي سوال چې کوم ویلو دی نقل کوي، که د نقل بنیادي سبب ته دغه بولې بالکل، لیکن دا وجه څه وجه ده چې دغه نقل ته مجبور اوسو؟ دا ټیچر مسله ده
ټیچر نه ایله دی که دی نه ایله دی د انسان چې دی هغه د معاشرې څخه کوم رجحانات دي دغه سره څه کېږي متاثره کېږي د معاشرې عام رجحان دا دی چې یو بچی تر اتمه به دی سبق وایي زه به یو کوچنی مثال درکړم په کراچي کې د یو سکول د پرنسپل سره ما مجلس و چې د کراچي هغه معاشره چې هغه پاکستان جوړ کړی دی د کراچي خلکو پاکستان چلولی دی لیکن اوس دی خپله د تعلیم د تباهي سره د ادارې څه دي ښکار دي نو زه ماته یو کوچنی مثال راکړل زه په خپل سکول کې بچي د تر اتمه پر ښه سکول ورته وایم تر اتمه پر دې سبق وایي د اتمه بعد بیا د یو سیاسي پارټۍ پرچې کاټ کړي نو بیا د په میټرک په امتحان کې فرست ډیویژن دا کنفرم سي په انټرمیډیټ کې د فرست ډیویژن او کامیابي داسې سي کنفرم سي د سره واده وکول وشي چې اوس به ستا سره څه کېږي ستا د نوکري او ملازمت هم څه کېږي ملاویږي ول په نوم کلاس د سبق څه واخلي لاس واخلي نو بیا کوم ژر څه مهنت خو سره وکړو د ده ذهن دی چې امتحان دی په امتحان کې به زه څه کوم نقل کوم په نقل باندې به زه څه کېږم پاسېږم که موږ راولاړ سو د ماشومانو په ذهن کې د نقل د دوی د دماغو سره ورټاوټ کړو ځینې ویې باسو بیا به دغه ماشومان دا به سبق وایي د دې یو کوچنی مثال در کوم ته زما تعارف کوي نو تا دا ویل چې دلته بي ایس کوارډینیټر ایگزامینیشن دی د به امتحانات اخیستي ما 14 کاله کیریر کې د میټرک او د انټرمیډیټ د یونیورسټي یو امتحان دی اخیستی نه زما په مستقبل کې څه سته اراده سته نه زه اخلم لیکن دلته موږ خپل یو سیټ اپ جوړ کړی چې هغه بي ایس تعلیم دی دا یو بهترین آیډیل ډیګري پروګرام په کالجو کې شو چې په ډېر کوم اخراجات باندې موږ د یونیورسټي لیول 16 ساله تعلیم په ډیګري کالجو کې اوس کور مهیا کوو موږ کم سے کم فیس انجینر خلک هغه تقریبا 3,500 فیس جوړیږي نو د میټرک په امتحان کې یا د انټرمیډیټ په امتحان کې زموږ عمل دخل نه وي دغه ایگزامینرز د بورډ طرف سره راځي هغه امتحان اخلي لیکن چې زموږ خپل دایره کار دی د بي ایس امتحانات په دې کې زموږ پوره اختیار شته نو موږ د 2 کال ډیګري پروګرام چلولې په دې کې زموږ سره طالب علم نقل تصور او سوچ نشي کولای یعنی موږ نه ورته وایي چې نقل وکړو موږ دا وایي چې نقل وکړي یو لکه مرتبه لاس راکړي چې هغه دې نقل وکړي نو هغه موږ سټک اف کړی یم دي ستلیم یم دي یو رنګه دغه توهین تذلیل مونږ کړی د قانون مخ ته د دې لپاره چې بل سړی د جرأت نه کوي چې هغه څه کوي نقل نه کوي نو دا اقدام چې موږ اخیستی د دې اقدام بعد زموږ بچیان هغه که په انټرمیډیټ امتحانات کې نقل کوي په بي ایس کې د ذهن سوچ ته جوړ شوی چې دلته نقل نشته یا دوی سبق وایي یا دوی سره ډیګري څه پاتې شي موږ ته چند محدود طالب علمان راپاتې چې هغه څه وایي سبق وایي هغه به درنګه سبق وایي چې شپه رونه تېره کړې سهار راځي امتحان کې له خوب ورځي چې پوښتنه زما کې هلک ته په امتحان کې ناست خوب درځي هغه سبب دی ذکر کوي چې زه ګډه شپه ما سبق ویلی دي نو سبب دا دی د امتحان په خرابۍ موږ سټوډنټ پیرنټس د خبر کړي دي ښه اپي صاحب یو بل شی دا دی چې د نقل وکړي په نقل باندې ښه نمبرونه واخیستل پاس سلو دا یې پاس دا یې پی کړی دا بی یې کړی په اس ایس ټي اګزام ورکوي په پبلک سرویس کمیشن کې موږ 22,000 هلکان د اوس تېر اس ایس ټي کې په دې کې 2,000 هلکان پاس سلو 20,000 فیل سو یعنی په 22,000 کې 20,000 فیل سلو خالي 2,000 پاس بیا په 2,000 کې تقریبا 1,700 که 1,200 رقم کسان راویستل زما سوال دا دی چې به د کښنۍ خو چې کوم دي د سبا ځي غټو اګزامونو ته کمیشن دی اس ایس ټي دی سی اس ایس پی سی ایس دی دغه د پوج اګزامونه دي سیکنډ لیفټیننټ ضرورت دالته به د سکل خو نه کنه چلیږي البته بیا د څه مسله جوړیږي نو خبره ده چې قابلیت دویم د نمبر گیمز د دې په مینس کې به پیرنټس سټوډنټ فرق سکی هغه به پیژني فرق به دې سکی واضح کوي به ډېر کونسټاغ په میټرک کې نقل وزریه باندې ډېر نمبرونه واخلي په انټرمیډیټ کې ډېر نمبرونه واخلي چې بیا د پر مخ باندې کمپیټیټیو ایگزامز لورسي کمیشن کوم امتحانات اخلي په هغه کې د سي پیلس ډېر د سل کونسټا چې هغه نقل نه کړي هغه په والدین کې دونه شعور او آگاهي خپل بچي د نقل د سکی راوګرځي دغه بچیان په میټرک کې نمبرونه کم راسي په انټرمیډیټ کې کم راسي لیکن دغه الکوان بیا د سی اس اس او د پی سی اس او یا د یونیورسيټي کوم ایگزامینیشن زی هغه دی په ډیر مړانه باندې د څه کلیر کی د خي اصل وجه سبب دا هم ده زموږ د معاشره د شغه زوال پذیر معاشره ده مطلب کته د پاکستان شو یونیورسيټي لورسي د پاکستان شو تعلیمي ادارو لورسي الته نقل رجحان هغه نست هغه کاپی کلچر څخه کړی خاتمه کړی زموږ معاشره کې کاپی کلچر څه دی هغه عام دی د تعلیم پر مختګ څخه موږ تیر ګرځي بنیادی سبب هغه دا دی کوم پیرنټس ټیچرز دغه سبسراتیر سي سټوډنټ په زینو کې دا شی موږ کښینو چې په مستقبل کې داسې ایگزامینیشنز راتلی شي داسې فورم راتلی شي چې هلته د نقل تصور او کنسپټ نشته یو خبره خو دا په تعلیم کې بنیادي خرابۍ نشته تعلیم موږ هغه د ملازمت د نوکري سره هغه څه کوي وتړئ ټیچ مې کوي ومې تړئ نو دې د وجې بس هلک وایي چې زه میټرک وکړم زه اف ای وکړم زه بي ای وکړم بس بیا زه یو نوکري څه کړم پیدا کړم
دا شی موږ د دې د زینو څخه سکو هغه راوباسو دوی په دا شان باندې پوه کړو چې بغیر داسې ډېر غټې اسامیانې سته عهدې سته مراتب سته چې هغه د قابلیت د پاکستان هغه ملک هم د قابلیت پر بنیاد باندې هغه انسان څه کوی شي حاصلوی شي نو پر دا موضوع موږ کار وکړو دوی ته څه ورکړو آګاهي ورکړو د نقل به ډېر ژر څه وشي ختمه به وشي. زموږ د والدینو غټه مسله دا روانه ده چې زموږ والدین بچی خو اسکول ته ورواچي لیکن بیا نه اسکول پسې ورځي نه دا معلوم دی چې په دې اسکول کې کم کم ضرورت پکار دي یعنی په اسکول کې خو نو اسکول ته چې کور جوړوي خپل ضرورت لري اسکول خو دغه کم ضرورت ریکوایرمنت لري نه دا چې د بچی ماشام شته نو وخت زوی ته نو په اسکول کې شو ولته چای څو ول کې نو ویل نه دا چې ورته یو کاپی راوخه یو رجستر راوخه یو شی زه وګورم چې ګس ته سبق ویل کې نه ویل دا زموږ په والدین کې دا احساس بکله پیدا کیږي چې دوی پر خپل بچان باندې چک بیلانس وساتي کې اسکول په ورته کور ته کتم دغه د کراسي بنیادی سبب دی چې تعلیم نه د والدینو اولین ترجیح ده نه د سرکار اولین ترجیح ده نه زموږ د معاشرې اولین ترجیح ده دا موږ د والدین به هم د تعلیم د خپل بچانو تعلیم اولین ترجیح جوړي د نمبر گیمز په خپل بچی څه کوي راباسي بچی ته به دا سره خلاصي شي بچی ته په سیکنډ ډیویژن کې پاس ته په فرست ډیویژن کې پاس که پس سیکنډ ډیویژن نه ته په تھرډ ډیویژن کې پاس لیکن ته په خپل قابلیت په خپل مهنت باندې تاسو پاس چې دا لک په ځین کې دا خبره راشي بچی ته نقل مکو دا نقل خیانت دی دا نقل دوکادهی ده د دې خرابې دی د خپل بچی په ځین کې کښیږ دی د دې شی بخوله څه وسی ختمه وسی درنګه سرکاري تعلیمي بورډ چې کوم دي هغه ولاړ سي فیصله وکي چې دا نقل د منشیات رنګه یو تباکن شی دی په دې سره د نسل نو ذهني صلاحیتونه هغه څه کیږي بربادیږي دا د خپل ترجیح جوړ کی بس آیسته آیسته د دې ختمه به وسی او درنګه چې زموږ زه د بلوچستان پروفیسر اسوسییشن یو غړی یو نماینده یم دغه پرسته موږ دا کوشش کړی دی بورډ ته موږ تجویز ورکړی دی چې د پروفیشنل ایگزامینرز دي چې هغه په کال کې 2 امتحان 3 امتحان 4 امتحان مخلي د دې بجای د روټیټ سي دیانتدار خلکو ته د امتحانات چې کوم پروسس دی کوم سلسله ده دا ور وسپارل سي که دا رنګه یو اقدام واخیستل سي په دې سره د نقل څه کېدی سي ختمه کېدی سي نو مثالونه هم شته ډېر پیرنټس هغه په بچیانو نقل کوي هغه بچی بیا ډېر په مخ نسي ولاړ هغه زیاده سي یو سکول ټیچر هغه سي برتي سي زیاده یو کلرک برتي سي کانسټیبل شي برتي سي و داغه مشرک سمستر پروفیسوران ستغه بچی ته وایي نقل مکو تمرینات وکړه تخواري وکړه دغه بچیان به ډېر زه هغه سي ورسیږي ډېر مننه حافظ قبله صاحب دا اوس سره اسسټنټ پروفیسور حافظ قبله صاحب تاسو ته خبره د نقل په حواله سره خبره وینا وکړه په دبل پروګرام په حواله سره یا د نور ویډیوز باندې په حواله سره نور ملاقاتونه کوو الله پامان